يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال، خالق کائنات، رب ذوالجلال، رب المشرقین ورب المغربین، زموږ استاسو د حاضرو د راتلونکو ټولو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل بارگاه کې قبول منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات زموږ استاسو دائمه او همیشه او کامل رضامندگی نصیب فرمای. بلا تمهید د دې جملې نه آغاز کول غواړم چې لكل شیء علامة، چې د هر یو سیز د پاره د هر یو سیز پیژنګلا د پاره څه نښې نښانې وي، څه نشانې وي. هغې نشانو باندې د هغه سیز پیژنګلا کیږي. جومات ته چې کله جومات او کور ته او په کور کې کمرې ته نظر واچولی شي، جومات او کور کې کمره دا یو شی ښکاري، څلور دیوالونه او چت. خو د جومات علامت دا وي چې محراب وي، او د جومات علامت دا وي چې په هغې باندې میناره ولاړه وي. د جومات علامه عمده شمارلی کېږي. معاشره کې نن سبا معاشره کې عرف کې څوک عالم دین وي، هغه په مخ باندې د نبی پاک مبارک سنت ګیره وي، پټکای والی وي، وضع او قطع د علماء وي، نو خلق علاماتو باندې پیژندلی کېږي چې دا عالم دین دی. مختصراً دا چې هر یو شي ته چې وګورې خپل خپل علامات لري. خو لیکن نن په دې نقطه باندې د پوهېدو کوشش کوو چې مسلمان د مسلمانۍ علامت څه دی. چې پنځه شپږ کسان د ستا سره په چم ګاونډ کې ژوند تیری، هغې کې یهودیم دی، عیسایم دی، او په هغې کې د مختلفو مذاهبو اوسیدونکو خلکو یو کمیونټي کې ته وخت تیری، نو چا باندې څنګه ته ګوته راښکی شي چې دا مسلمان دی او دا یهودي دی او دا عیسائی دی. شکل او صورت د هر چا خو تقریبا نن سبا برابر دی، خو اسلام مونږ ته چند داسې پیژنګلې ښودلې دي چې د چا په کردار کې د اسلام رڼا موجود وي، د چا په طرز زندګۍ کې د اسلامی عادات موجود وي. واضح ده چې هغې د لیدلو نه بعد به انسان وایي چې دا مسلمان دی او دا غیر مسلمه دی. ضروري خبره دا ده چې څوک جومات لځي په مسلمانۍ به وپېژنې، خو لیکن ډېر په صفونو کې ولاړ کسان هغه هم شاید چې د اسلام په پوره علامو باندې برابر وي. د دې د وجې نه مونځ کم څیزونه چې د انسان ذاتی عمل سره تعلق ساتي، په دې باندې به انسان برابر وي، خو بیا هم د اسلام کامل علامات چې پکې ونه موندلی شي، الله پاک و رسول پاک دغه ته مسلمان نه وایي. هغه علامات چې کم علامه
نبی پاک مبارک د هغې علاماتو د وجې نه امام الرسول ګڼلی شوی، د هغې علاماتو ښکاره کولو د وجې نه حضور نبی پاک مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په غیر مسلم او په مسلم هر چا دپاره مقتدا ګڼلی شوی دی. هغه چند علامات معاملي او د معاملاتو علامات انسان کی وجود پکار دی، هغې نه بعد انسان ویلی شي چې دا مسلمان دی. او کچرې صرف د اسلام او د مسلمانۍ دایره د منځ پورې وتړو نو قرآن کریم موږ ته داسې منځګزاره ښودلي دي، داسې تهجد گزاره ښودلي دي او داسې صدقې کوونکې ښودلي دي قرآن کریم چې هغې ته خدای پاک بی ایمانه منځګزاره ویلي دي. مسجد نبوي کې به نبی پاک پسې ودرېدل، خدای پاک فرمایي چې دوی چغې وهي چې ایمانداره یو. خدای پاک خپل طرف نه پیغام ورکوي چې دا بی ایمانه دي. مسجد نبوي کې به د مونځ څومره لطف وي او بیا د صحابه کرامو په صف کې ودرېدل د هغې مونځ به څه حسن وي او بیا به د امام الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم په اقتدا کې د مونځ به څه ذوق او شوق وي. خدای پاک بیا هم هغې مونځګزار ته بې ایمانه وایي. پته دا لګي چې د اسلام څه نور علامات هم شته، د مسلمان څه نور علامات هم شته چې هغه د مونځ او د تلاوت او د ذکر اذکار نه هټ کر دي، چې هغه علامات د انسان په کردار کې معلومیږي، هغه علامات د انسان په معاملاتو کې معلومیږي. په دغې جمعې مبارکې ورځ باندې صرف دوه درې هغه معاملات او هغه علامات چې قرآن کریم او احادیث مبارکه ورته علامات مؤمن او د علامات مسلم ویلی دي، خو هغه مونږ کې په ډېر برپور طریقې باندې ښکاري نه. 5 وخته مونځ برابر دی، سجده، ذکر، تلاوت، درود شریف دا ټول برابر دي، خو چې کم شي نه اسلام چاته ښایي چې زه مسلمان یم. کافر خو تا له جومات له نه راځي چې تا وویني چې ته مسلمان یې که نه، کافر خو تا کور له نه راځي چې ته تلاوت کوې که نه کوې. ظاهر معاشرې ته به د اسلام چند خوبیان ښکاره کوي چې هر څوک درته ووایي چې دا مسلمان کیدی شي. هغه علاماتو کې علماو ګڼ شمېر علامات شمارلی دي. الله کریم د هغه علامات چې نن په خطبه او په خطاب کې بیانېږي، الله کریم دی په اتم طریقې باندې په ما او تا په ټول معاشره کې راوستلی کی. قرآن کریم فرقان حمید آیات کریمه د صورت مؤمنون اولنی نمبر آیات تا 13 سپارے ما تلاوت شرف حاصل کو. رب ذوالجلال خالق کائنات فرمائی قد افلح المؤمنون، په تحقیق سره ایماندار خلق کامیاب دی. خدای پاک په خپله فرمائی ایماندار دی څوک. په 10 آیاتونو کې رب ذوالجلال د ایماندارو خلقو ډیفینیشن کړی دی. ایماندار څوک دی؟ په دغه آیات کریمو کې مخکې رب ذوالجلال ارشاد فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اول ایماندار علامت بداوی چې منځ به کوي، خو منځ به په خشوع او په خضوع باندې کوي. او د خشوع او د خضوع معنا دا ده چې دا منځ به صرف اور صرف د خپل خالق او مالک د رضا دپاره ادا کوي، دکلاوه به پکې نه وي. خشوع خضوع یو ځان له موضوع ده. دویم نمبر رب ذوالجلال ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون. او دویم نمبر علامه د مسلمان او د ایماندارو دا ده چې د بیهوده گفتگو نه به دوی پرهیز کوي، لا یعنی کارونو نه به دوی ځان ساتي. گفتگو نن سبا وکتلی شي، نن سبا د سوشل میډیا په ذریعه باندې کمنټسونه کچرې تاسو پړاو کوئ، د چا په تصویر
د چا په ویډیو د چا متعلق څه پوسټ وي په هغې باندې تاسو بېهوده گفتگو مثال ډېر ذهنونه لرې به نه بوځو خپل سوشل میډیا له به راشو چې که چرې د یو پارټۍ کس لګیا وي خبرې کوي چې ما دا دنیا ورانه کړه نو چې څوک د ده موافقین وي هغوی به وایي چې شاب بس یو بلکل دنیا د ورانه کړه خو که د دغې پارټۍ مخالف کس وي نو د پارټۍ د مخالف کس چې کومه گفتگو په لیکلو کې تا ته په نظر باندې راځي همدغې ته بېهوده او لایعنی گفتگو ویلی شي او هغه گفتگو په دغې 2-3 ورځو کې که چېرې دا پېټرول بند شوي دي او په دغې مختلفو تکالیفو سره خلک مخامخ شوي دي بېهوده گفتگو تر دې حده پورې ورسېده تاسو پوسټونه کتلي وي مختلفو پمپونو باندې چې کوم مشینونه لګېدلي دي هغې ته خلکو هغه ټینټونه پردې ور اچولي دي نو چې کم کسان د دغې حکومت خلاف دي هغوی وایي چې پاکستان کې یو تبدیلي دا راغله د دغې حکومت دا تبدیلي راوسته چې پمپونو هم شرعي پرده شروع کړه شرعي پرده پمپونو هم شروع کړه هغه پردې ورته ور اچولي دي دا کس چې دا جمله لیکي په دغې جملې په نزاکت باندې دا حضرت خبر نه دی چې کله زه دا جمله لیکم او د چا په خلاف باندې زه راوچت یم او زه د چا د سوچ او د فکر حامل یم د یو پارټۍ سره زه موافق یم د یو پارټۍ کینډیډیټ یم د هغوی سوشل میډیا جنگ په دې انداز باندې روان دی چې هغه پردې چې کومو ده د پمپونو د مشینونو نه تاو شوي دي چې د پاکستان د حکومت د دغې یو تبدیلي دا وشوه چې پمپونو هم شرعي پرده شروع کړه دا هغه استهزا ده ټوکې دي ټکارې دي چې د حکومت په خلاف دي خو دغه حضرت دغې نزاکت ته نه ګوري چې آیا دغې وخت کې د اسلام د دغې حکم پورې ولې خندا رانغله چې اسلام پرده چاته وایي شرعي پرده چاته وایي قرآن کریم صورت نور د دغې پردې د آیاتونو نه په کم نزاکت په الفاظو باندې قرآن کریم ډک دی صرف د چا په خلاف پروپیګنډې دپاره د 2-3 کسانو د کمنټسونو اخیستو دپاره دې نه لویه بېهوده گفتگو نشته دی او زه خپل سوچ او فکر زه دا لرم چې دغه انسان چې دا جمله چا هم لیکلی وي او مالم بار بار راغله او چا رانه پکې 2-3 ملګرو پوښتنه م رانه وکړه زه دا وایم چې دا جمله چې چا هم لیکلی وي دا د الله د حکم پورې خندا ده دا کس ته ایمانم تازه کی او دا کس که چېرې نیکا یې تړلی وي دا کس ته خپله نیکام تازه کی ځکه قرآن کریم فرقان حمید چې کم ظاهري سجدې به دا صاحب به ډېرې سجدې به م لګولې وي ځان ته به کلک مؤمن هم وایي حق پرست به هم ځان ته وایي خو د دغې جملې د نزاکت نه دا حضرت خبر نه دی چې شاید چې ما د خپل ایمان نه لاس وینځلی دی ځکه قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایي ایماندار هغه خلق دي چې هغوی د بېهوده گفتگو نه بېځایه خبرو نه اعراض کوي دارنګې زموږ ستاسو د چا په خلاف باندې چیټ وګورو د چا په خلاف باندې مونږ کمنټس وګورو یا د سیاسي نقطې نظر باندې او که تیر په تیره مونږه مذهبي اختلافاتو مونږ کمنټس وګورو او چې دغه زه کوم خبرې کومه سوشل میډیا باندې دا ټولې خبرې راځي په هغې ویډیوګانو باندې چې څوک د چا د مسلک خلاف دی د چا د نظریې او د عقیدې خلاف دی د هغې په حق کې چې کم علماو ته یو بل لاندې چې کم کسان دي لکه د پارټو کارکنان وي دارنګې د مسلکونو د پارټو د عقیدو چې کم لاندې کسان وي یو لوی شیخ الحدیث به وي چې هغه به سبا او بیګا قال الله قال الرسول وایي ماتحت د بلې فرقې کسان به هغه ته د سپي نسبت کوي د خنزیر نسبت به کوي په کمنټسونو کې او که چېرې موږ مخکې لاړ شو سپی او خنزیر خو دا به بیا هم په ځناورو کې دا شیخ الحدیث شماري تر دې پورې چې د جهنم سپی ورته وایي مشرک ورته وایي کافر ورته وایي هغه قرآن کریم
چې مونږ همدغې قرآن کریم د وجې نه ځان ته دینداره وایو، خو لیکن قرآن کریم دا درس هم راکوي چې د بل چا په حق کې به ته څنګه گفتگو کې، د چا په مزاج، د چا په سوچ، چا په فکر، د چا په عقیدې په مخالفت کې به د ستا د کمو الفاظو انتخاب پکار دی، کم حده پورې چا سره مخالفت کولی شي. دا کس اگر چې تهجد گزار دی، خو قرآن کریم فرمایي چې د گفتگو د لا یعنی گفتگو نه، بهوده گفتگو نه انسان ځان اونه ساتلو، دی د وغي چغې چې زه مسلمان یم، قرآن هم ورته مسلمان نه وایي، حدیث هم ورته مسلمان نه وایي. قرآن هغه چاته مسلمان وایي. 13 سپاره 3 نمبر آیات چې کم کس اعراض کوي د لغوه او د بهوده او د لا یعنی گفتگو نه، چا په کمو کمو الفاظو باندې کم پاک پاک خلق وستایل، ټول خلق چې د کم مسلکونو والا دي هغه ډېر قابل احترام دي، هغوی د خپلو مسلکونو د قرآن او د حدیث په خپل سوچ او فکر باندې څه حده پورې دوی ځان ته حق وایي، او هغوی د قرآن او د حدیث خدمتونه دې دپاره کړي چې یو ادنا کس به راولګي، څو به ورته کافر یي، څو به ورته مشرک یي، څو به ورته جهنم سپی وایي العیاذ بالله، څو به ورته د چاله به هغې عالم دین یا چې څو خبره کوي سپي له یې د هغه سر ور په سر کړي العیاذ بالله. یاد ساتئ ایمان او اسلام ښکاره کول او ایمان او اسلام په عملي توګه باندې معاشرې ته پیش کول دا د هر چا کار نه دی، ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات اولنی د ایماندارو په علاماتو کې وفرمایل چې مونځ به کوي په حالت ته چې د هغوی ظاهر او هغوی باطن کې خشوع و خضوع ښکاري، او دویم نمبر دا چې لا یعنی خبرې به نه کوي. تاسو وګورئ زمونږ په دغې خبرو باندې مزید خبرې که کوو نو شاید چې دغه یو خبره بیا به د خطاب موضوع جوړه شي. د حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کوي حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان من حسن اسلام المرء، نبی پاک فرمائی چې د انسان د اسلام بہترین علامت دا دی، د انسان د ایمان او د اسلام خوبی دا دا، نبی پاک فرمائی چې ترکه ما لا یعنی، بهوده خبره او بهوده کارونه پر خودل دا د اسلام د خو صفاتو نه یو ښه صفت دی، چې د چا مشر یادې، د چا کشر یادې، د چا مسلک یادې، د چا سیاسی پارٹی یادې، د الفاظو په دایره کې یاد کا. بهوده الفاظو په دایره کې یادول قرآن فرمایي ته ایماندارې او د اسلام اظهار ته نه کوي، ځکه حضور نبی پاک مبارک و مختلفو ځایونو کې د دې مذمت بیان کړی. دویم نمبر چې کم عمل په معاملاتو کې د اسلام د اظهار او د چا د مسلمانېدو چې کم علامت دی، حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، نبی پاک فرمائی مسلمان څوک دی؟ یو زو ته ځان ته مسلمان وایو، یو زما او تا تعریف د مسلمان دی، او یو نبی پاک چې کم تعریف کړي، نبی پاک فرمائی المسلم من سلم المسلمون، هغه مسلمان دی چې نور مسلمان محفوظ وي د دغه مسلمان من لسانه و یده، د ژبې نه هم څوک محفوظ دی او لاس نه محفوظ دی، دا انسان مسلمان دی. او که د چا ژبه 2.5 ګزه ده او سجدې کې 1.5 ګنټه وخت تیری په تهجدو کې، او دی په تهجد کې پروت دی او سجدې لګی، او سحر راوچتېږي 2.5 ګزه ژبه یې راویستې ده، یو پسې یو څه بل پسې بل څه، او د ژبې نه مور بچ، نه پلار بچ، نه خور بچ، نه بچی بچ، او معاشره کې نور افراد خو د ژبې د سوري لاندې راغلی وي. نبی پاک مبارک فرمایي دا مسلمان نه دی. مسلمان هغه دی چې ژبې نه د خلک بچ وي، او د ژبې بچ کېدو چې ته یو پسې سپکه، بل پسې سپوره، بل پسې تهمت، بل پسې غیبت،
او چې څوک هم تا ویني د ستا په لیدو سره د ستا د ژبې تصویر د هغه سترګو له راځي، هزار هاته ځان ته مسلمان ووایه، قرآن و حدیث درته مسلمان نه وایي. مسلمان هغه دی چې ستا د ژبې د ضرر نه خلک محفوظ وي، او ستا د ژبې ضرر نه څوک محفوظ نه شو. 24 غنټې په لاس کې تسبیح، په مخ باندې ګیره، او دارنګې د خپل ژوند کې د عباداتو چې کومه زمره ده دا ستا په ژوند کې ضرور ښکاري، خو په ژبه باندې د شیطانانو ګراؤنډ جوړ دی. یاد ساتئ رب ذوالجلال په دربار کې دا مسلمان نه شمارلی کېږي، نبی پاک په جناب عالی کې دا مسلمان نه شمارلی کېږي، ځکه چې د ستا د ژبې ضرر نه دا محفوظ نه دی. نبی پاک مبارک 2 نمبر سیز فرمائی ویده، او چې د چا د لاس نه بل مسلمان محفوظ دی، د هغه د لاس د ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی، دا مسلمان دی. او کچرې د ستا د لاس دومره اوږدي لکه د حکومت لاس، او د ستا د لاس د ضرر نه محفوظ څوک نه دی، چې څوک هم تا ویني چرته تا یو ځای کې نقصان، چا بل ځای کې نقصان، چا له څپېړه، چا له څه، چا له څه. او علما لیکي شارحین د حدیث چې نبی پاک مبارک صرف ژبه او لاس د دې دپاره یاد کو چې دا ژبه باندې انسان نږدې او لرې او غایب او حاضر هر چا ته نقصان رسولی شي، او لاس ضرر رسولو کې د لاس کردار اهم دی، ضرر رسیدو کې لاس اهم کردار ادا کوي. اگر چې چا د خپې د ضرر نه، د چا د نور بدن د اعضاو د ضرر نه څوک محفوظ نه وي، عام مسلمان نه دی. خو لاس چونکې هر ضرر کې د لاس کردار وي، ځکه حضور نبی پاک مبارک یاد کو. او بیا محدثین فرمائی چې بیا په لاس او په ژبه کې د ژبې ضرر الله پاک اول اخودو، او د لاس ضرر الله پاک وروستو نبی پاک بیان کړو. علما لیکي چې دا ژبې ضرر دا د هر چا د وس کار دی، او د لاس ضرر هر چا د وس کار نه دی. لاس ضرر هر څوک رسول هم نشي چې زور و طاقت و مالی جاه و جلال نه وي، هر څوک د لاس نقصان رسول هم نشي. دا ژبې ضرر چې دی دا هر څوک رسولی شي، که نور څه نه وي په پردي مجلس کې خو بل څوک په بدو باندې یاد کړي، دا مغه ته ضرر رسول دی، هغه عزت ته، د هغې حیات ته، د هغې کردار ته ضرر رسول دی. او بل دا چې د ژبې ضرر علما لیکي چې په لاس ضرر باندې نبی پاک ځکه اول بیان کړو چې د ژبې ضرر دا د لاس د ضرر نه ډېر پرهر لري، ډېر زخم لري. د لاس زخم څه وخت بعد به ټیک شي، خو د ژبې زخم چې دا د ټیک کېدو والا نه دی. د لاس زخم په لاس باندې ولګېدو ټیک به شي، د لاس زخم د چا په خپه باندې ولګېدو ټیک به شي، د لاس زخم چا له څپېړه ورکړه د مخ سوروالی به ټیک شي. خو د ژبې زخم دا په بدن باندې نه لګي، د ژبې زخم دا د مسلمان په زړه باندې لګي، او د زړه زخم همیشه دپاره برقرار وي. چاته د سپکو سپورې ویلي وي 20 کاله بعد هم ورسره میلاو شي، هغه سپکې سپورې ورته یادېږي، ځکه چې هغه د زړه زخم دی، هغه د ژبې زخم دی. ځکه حضور نبی پاک مبارک فرمای د اسلام صرف مونځ او دس روژه علامت نه دی، اسلام او د مسلمانۍ علامت دا دی چې د ستا د دغې د 2 انچه ژبې نه بل مسلمان، او د دغې 2.5 فوټ د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي، ته ځان ته په سچه باندې مسلمان ویلی شي. اگر چې د ستا کردار، د ستا نور اعمال به په خپل ځای باندې درست وي، خو لیکن حضور نبی پاک په بل حدیث مبارک کې ارشاد فرمائی المسلم، مسلمان څوک دی؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان به د بل مسلمان روري. بل مور نه پیدا شوی چې کله د خپل رور په قایم مقام وګڼې، دا د ستا ته د اسلام او د ایمان دعویدار یې، او درست دلیل د وله ورکو چې کله بل مسلمان د خپل رور قایم مقام وګڼې، رور لا خوشحالي غواړي، رور د دوکې نه بچ کېدل غواړي، رور د تکلیف نه لرې ساتل غواړي، رور د پاره مستقبل کې خیر و عافیت غواړي، چې کم احساسات دستا د مور نه پیدا شوي رور د پاره دي، دا احساسات تا د بل مور نه پیدا شوي مسلمان د پاره وکړه. ته قسم کولی شي چې انسانانو مسلمانانو زه قسم خورم چې زه مسلمان یم،
خو کله چې تا رور د خپل رور قائم مقام وګرځولو 1000 قسمونو خورا ته ګناهګار نه یې ځکه چې تا ته نبی پاک مسلمان وایي تا ته قرآن مسلمان وایي او نبی پاک مبارک مخکې الفاظو کې مزید ارشاد فرمائی لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره نبی پاک فرمائی مسلمان شان دانه دی چې په بل باندې ظلم وکي مسلمان شان دانه دی چې بل بیزتی وکي او د مسلمان شان دانه دی چې بل مسلمان ته سپک وګوري نبی پاک درې څیزونه وفرمایل مسلمان شان دانه دی چې ظلم بکي مسلمان شان دانه دی چې بل بیزتی بکي مسلمان دا شان نه دی چې بل مسلمان ته بسپک ګوري که ظلم کې یا بل ته سپک ګوري یا د بل بیزتی کوي او 1000 ته سحر راوچتې منځ د کړی سورت یاسین د ویلې او دفتر لراغلې او په دفتر کې ماته هو تسپک ګوري چې دا څوک دی چې ماته مخې ته راوچتېږي د ستا هول د ستا سکیل د ستا سټیټس په خپل ځای باندې خو بل پین تسپک ګوري بل ماته تسپک ګوري ابتدا د منځ نه وکړه ابتدا د سورت یاسین نه وکړه الله رسول دلته بیا هم کامل مسلمان نه وایي بل بیزتی کې نه خبره باندې بهانه ورته ګوري چرته ماته ګیریږي چې سپک سپورې ورته ووایم خپل سټیټس ښکاره کېدو دپاره میلمه راغلی تا سره خپل منصب او خپل سټیټس ښکاره کوي په خپل آفس کې بټن ووهې خپل پین حاضر شي هسې 2-3 خبرې ورته دې دپاره وکړې چې د ملګري ته پته ولګي چې د خامخا څه معیار شته دی دغه بېزتي یاد ساتئ دا بېزتي د ستا د ده په زړه کې شان و شوکت به ضرور پیدا کی خو د الله او د الله د رسول نه دربار نه لرې شوې د ده په زړه کې نږدې شوې د الله د رسول د زړه نه لرې شوې الله رسول درته مسلمان نه وایي د دې وجې نه حاضرینو ضروري خبره دا ده چې تمام عباداتو باندې فوکس سره سره د خپل اخلاقیاتو چې کم کردار دی کم اسلامی معاملات دي اسلامی معاملاتو کې هم انسان لا د حضور نبی پاک مبارک تعلیمات اپناول پکار دي دا ټول خبرې یوازې د ستاسو دپاره نه اول مال ضروری دي چې د خپلو د اخلاقو په دایره کې زه د بل عزت وکم بل احترام وکم او د ما د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسیږي که چېرې په ما کې دا الفاظ ما کې دا نه وي زه به 1000 بار ځان ته څه نسبتونه کوم خو نه الله په جناب کې زه مسلمان بوللی کېږم نه د رسول الله په جناب کې مسلمان بوللی کېږم او آخري جمله په دې باندې ووایم چې 3 نمبر علامه حضور نبی پاک مبارک د مسلمان او د اسلام دا بیان کړی دا حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی ان احسن الناس اسلاما نبی پاک فرمائی په مسلمانانو کې بہترین مسلمان هغه دی نبی پاک فرمائی احاسنهم اخلاقا چې د چا اخلاق بہترین وي نبی پاک فرمائی دا په مسلمانانو کې بہترین دی او ځکه حضور نبی پاک فرمائی زه د معراج په شپه باندې چې کله جنت ویزٹ ما وکړو جنت سیر ما وکړو نبی پاک فرمائی چې ما 2 قسمه خلق په جنت کې ولیدل چې د هغې پرسنټیج د نورو اعمالو په نسبت باندې د هغې ایماندارو پرسنټیج زیات و چې کوم نبی پاک مبارک فرمایي چا کې 2 څیزونه موجود و نبی پاک فرمایي خوش اخلاقه انسانانو فیصدي دا په جنت کې زیاته وه نبی پاک فرمایي ډېر خلک د خوش اخلاقۍ د وجې نه جنت ته راغلي وو مونځ او 10 روژه هغه د ستا فایده ده خوش اخلاقی د ستا سره سره دا د بل فایده ده ځکه نبی پاک فرمایي په جنت کې هغه خلک ما زیات ولیدل جنتیان د یو عمل د وجې نه زیات راغلي وو چې هغوی په خپل ژوند کې خوش اخلاقی اپناو کړې وه او خوش اخلاقی او چلاکی په منځ کې فرق شته چلاکی عارضي وي چاته جی او 5 منټو لویل آسان دي خو همیشه دپاره جی ویل د اخلاق دي او په یو موقع کې د ځان فایدې دپاره جی ویل دا چلاکی ده یو اخلاق دی یو چلاکی ده چلاکی الله رسول نه فرمائی خوش اخلاقی الله رسول فرمائی خوش اخلاق انسان ما په روز محشر باندې په جنت کې ما زیات ولیدل
په قیامت کې د جنت د معراج په شپه باندې په جنت کې. او نبی پاک فرمایي بل حدیث مبارک کې حضور نبی پاک ارشاد فرمایي چې ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامه. نبی پاک فرمایي چې کله قیامت په ورځ باندې د مسلمان اعمال تللی کېږي نو خی طرف ته ترازو او پرلکې او خی طرف ته چې کومه کاسه وي هغې کې به د انسان مونځ هم واچولی شي، روژه به هم واچولی شي، زکات به هم واچولی شي، ذکر به هم واچولی شي، درود شریف به هم واچولی شي. د ټولو به یو خاص وزن وي چې دا نیک اعمالو تله بدرنی. خو نبی پاک فرمایي چې څومره نیک اعمال په تله د اعمالو کې صالحو کې واچولی شي د دوی به یو خپل وزن وي. خو ټول نه وزني عمل چې دی نبی پاک فرمایي دا د بل مسلمان سره خوش اخلاقی کول دی. د بل مسلمان سره تا خوش اخلاقی وکړه د دین درون سیز د ورځ د قیامت باندې په نام اعمال کې نشته دی. یو طرف ته پوهې د پاره رسکوم، په یو تله کې لرګی هم واچوه، بوس هم واچوه، مختلف قسمه څیزونه واچوه. په حجم او په وزن باندې به غټ وي خو د هغې وزن نه وي. خو که چېرې تا یو طرف ته اوسپنه واچوله، وړه اوسپنه او ډېر بوس واچوه نو د بوس خو په حجم کې زیات دي خو اوسپنه په سایز کې وړه ده خو وزن یې دروند دی. همدغه مثال عرض کول غواړم. نبی پاک فرمایي هر یو نیک عمل هغه به یو خپل وزن لري، خو ټول نه وزن ترین چیز په روز محشر باندې د بل مسلمان سره خوش اخلاقی چې ده هغه د ټول نه زیات وزن او طاقت او قوت لري. حدیث کې ترغیب دې طرف ته دی چې مسلمانانو له پکار دي چې یو بل سره خوش اخلاقی کوي. او خوش اخلاقی کې مرکز او بنیادی نقطه دا ده، خوش اخلاقی کې انسان ته دومره